اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجی ارشاد دی. زه د شهید اس پی اجاز خان رور یم. زه په دې موقع باندې د هر مکتب فکر خلکو شکریا ادا کوم چې په هغې کې د مختلف ډپارټمنټس د مختلفو علاقو د مختلف مکتب فکر خلک هغه صحافیان رونه دي، که هغه زموږ ګورنر صاحب و، که زموږ چیف منسټر صاحب و، که هغه نور وزرا و د هغه ټایم یا دې وخت کې کوم ایم پی ایز مشران دي، ټولو شکریا ادا کوم د هر مکتب فکر د خلکو چې موږ سره په دې دغ در کې شریک شو، ډایرکټ ان ډایرکټ ټلیفونیکلی میسج تھرو. نو زه د هغې ټولو شکریا ادا کوم او داسې حادثه د خدای پاک په چا باندې نه راولي. دا یو امتحان دی او انشاءالله موږ به خندا پیشانۍ سره تیرو. او ما چې څنګه مخکې ویلي چې انما اشکو بسی و حزنی لله، میں اپنے غم و علم کی فریاد صرف الله سے کرتا ہوں. د دې خاورې د بچکولو دپاره، د دې ملک د بچکولو دپاره موږ شهادتونه ورکړي دي د خاورې، بیا به هم ورکړي د دې حفاظت دپاره. موږ خپل رور اس پی اجاز خان شهید په دې خاوره باندې قربان کړ او دا زموږ مصمم اراده ده که موږ ته ضرورت راځي، زموږ اینې ته ضرورت راځي، انشاءالله موږ به وروسته کېږو نه. ډېره مهرباني. صاحب دغه هم راسره ووایي چې کوم د آرمي چیف پیغام راغله یا وزیر اعلی صاحب دلته کوم اعلانات وکړل، ستاسو داسې شریک کې راسره چې وزیر اعلی صاحب خو نن راغی، ایوب خان صاحب هغه د شیرپو هسپتال نه والې تر د حاجي شهزاد ګل کلي پورې کوم چې د اجاز خان کلی دی تر هغې پورې هغوی دا اناونسمنټ وکړو د دې روډ، او دا روډ به چې کوم دی د کیډټ اس پی محمد اجاز خان شهید په نوم باندې چې کوم دی نو دا منسوب شي. باقي آرمي چیف صاحب راغلی و، هغه چې کوم د هغه کوم وفد راغلی و هغې کې چې کوم دی نو انسپکټر جنرال نارت هغوی راغلي وو، عبدالولي خان صاحب او ساجد خان هغوی راغلي وو. نو هغوی د اړخ هم چې کوم دی آرمي چیف صاحب د اړخ هغوی 50 لک روپۍ کیش چې کوم دی نو هغه اعلان کړی اور دغه شان زموږ آی جی پي صاحب چې کوم دی کوم د شهید پیکیج دی هغې دغه کړی دی چې هر څیز به شهید ته میلاویږي. اور هغې کې ګورنر صاحب چې کوم دی نو هغه ریکمنډ کړ د طمع شجاعت دپاره، لاړ پرزیډنټ صاحب ته تللی دی، انشاءالله 2-3 ورځې کې به د هغې هم چې کوم دی اپروول راشي. اور باقي د ډپارټمنټ چې کوم نشانات دي او الریډي هغه ته الاټ دي. هېڅ ګیله زموږ نشته چې زموږ پولیس زموږ فورس دی، پولیس کې زموږ ټول رونه بیګان دي. د اجاز خان نه علاوه زموږ بلا رونه په دې پولیس کې دي، زموږ تر زامن اوښي ټول په دې علاقه کې څومره ملګري دي زموږ رشته دار دي. دا فورس زموږ فورس دی او دا ټول زموږ خپله اینه ده. اجاز صاحب دا هم راته ووایه که یو طرف ته موږ وګورو د شهادت یو ډېر لویه مرتبه وي، اجاز خان ته یو ډېر لوی مرتبه ملوټ بېشکه جي خپل نفسو باندې. بل طرف ته که تاسو وګورئ د هغې نه پس د خلکو د غمي نه د جنازې کې دومره خلکو شرکت وکړو، بیا اوسه پورې خلک راځي، نو د هغې نه پس څه ګڼئ چې دغه ایکسپیکټیشن و چې شهید ته به دومره چې شعور نه دي دغه ملازم؟ بالکل جي څنګه چې مخکې ظلم تاسو ما نه تپوس کړو چې یاره د هغه اساسه څه ده، نو ما تاسو ته ویلي چې دغه اساسه دغه وجې چې تاسو صحیح کړه، د هغه په جنازه کې تاسو دغه اساسه صحیح کړه، د هغه په دویمه کې په درېیمه کې ایون تر نن تاریخه پورې دغه اساسې تاسو وینئ چې د هغه کوم تعلق او کومه مینه وه دا دغه اساسه وه. شهید سلام دګم، شهید سلام سلام. بس موږ داسې بل څه مطالبه نشته دی، موږ هم دغه خبره ده چې کوم د روټین د هغې پیکیج دی هغه انشاءالله روان دی، ښه پروسیجرلی موږ د هغې نه مطمئن یو. ډي اي جي صاحب آی جي پي صاحب سره په کنټیکټ کې دی او داسې چې پروسیجر